بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو د پښتو ټي وی نه موږ تاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یو. کتونکو نن موږ تاسو ته په دې ویډیو کې وایو چې دوبه د نن 12 کاله مخکې څنګه وا او اوس څنګه ده. خو کتونکو د هغې نه مخکې زموږ پښتو ټي وی چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دباو کې چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. کتونکو دوبه کم ته چې د یو ای غټ ښار ویل کیږي چې په دې ښار کې تقریبا د 200 ملکونو خلک اوسېږي. خو د نن 12 کاله مخکې دې ځای د یو صحرا منظر پیش کو. خو نن په 12 کاله کې داسې سو شو چې د 200 ملکونو خلک دوبه ته راغلل او په اوسېدو باندې مجبور شو. کتونکو دوبه د نور ملکونو په شان په دریم نمبر مشهور ګڼل کیږي. د دې خرڅ ټول کریډټ یو داسې انسان تزي چې هغه دا دوبه اکانومي تیلو نه وويستا او ټوریزم بیس اکانومي ته جوړ کړه. یعنی کتونکو دوبه په تیلو نه چلیږي. کتونکو د دوبه چې د ګټلو کومه خرچه ده نو صرف د تیلو نه هغه ته 15% حصہ د تیلو ناراضي. او هغه کس شیخ راشد بن مخدوم دی کوم چې د دوبه رولر او د یو ای پرایم منسٹر دی. کتونکو شیخ راشد بن مخدوم داسې سوکړل چې 12 کاله مخکې د صحرا علاقہ چې نن په هغه ځای کې د 200 ملکونو کسان ژوند کوي. کتونکو لومبي خو شیخ راشد بن مخدوم په دوبه کې داسې بلډینګونو سټرکچر جوړ کو چې هغه سټرکچرونو ته د دنیا د نور ملکونو خلکو توجه شو کم ته چې اوس هم ده. کتونکو په دوبه کې 7 سٹار هوټل برج ال عرب په نوم یادېږي. د دې نه علاوه کتونکو کله دوبه غټ شاپینګ مال وی یا د دنیا راټولو نه غټ بلډینګ د دې نه علاوه او کوم مصنوعي جزیره پام جمیرا وی او کتونکو کو په دوبه کې د دنیا غټ د ګلونو گارډن وی چې هغه ته د دوبه میریکل گارډن ویل کیږي چې په دغه گارډن کې 6 کروڑه ګلونه موجود دي او د دنیا غټ 5 سٹار هوټل هم په دوبه کې موجود دي. کتونکو د هغې نه علاوه د دنیا غټ د سونې مارکیټ هم په دوبه کې موجود دي. کتونکو د دنیا غټ انډور تین پارک هم په دوبه کې موجود دي. کتونکو تر دې پورې چې راشد بن مخدوم یو ورځ د ډیزنی لینډ سره رابطه وکړه چې په دوبه کې د ډیزنی لینډ سیستم جوړ کړی شي. خو کتونکو ډیزنی لینډ د دریو پارکونو جوړولو نه انکار وکړ. خو کتونکو شیخ بن راشد مخدوم د ډیزنی لینډ انتظار اونکو بلکې په دوبه کې د دریو غټو پارکونو کولاولو فیصله وکړه چې د هغې نوم به دوبی لینډ وي چې د ډیزنی لینډ نه به 2.5 ګون نه زیات غټ وي او په 2019 کې به مکمل شي. کتونکو په دوبه کې په برج ال عرب باندې بره د ټینس گیم هم کیږي او کتونکو د اوبو نه لاندې سونی راويستو والا ATM ماشين هم موجود دي او د دوبه دا ټول سيزونه څوک هم نشي اګنور کولی. کتونکو دا داسې سيزونه دي چې خلک په خپل ځان ته راکاږي او دوبه ته د راتلو کوشش کوي. کتونکو د هغې نه پس شیخ راشد بن مخدوم دوبه کې د ټیکس فری ښار جوړولو یعنی په دوبه کې چې ته څه ګټي په هغې باندې ټیکس نه وي. کتونکو دې کار کولو سره په دوبه باندې دا اثر وکړو چې د دنیا غټ غټ کاروباري خلک او نوکر پیشه خلک دلته کې دوبه کې د اوسېدو فیصله وکړه. کتونکو د شیخ راشد بن مخدوم څومره لري سوچونه دي چې تاسو د پام جمیرینا دا سوچ کولی شئ چې دا مصنوعي جزیره کچره ګول شان جزیره جوړه شوی و نو دغلته کې څه کورونه سمندر ته مخامخ جوړ شوي او نور کورونه به دومره ګران نه خرڅېدل. خو شیخ راشد بن مخدوم دې جزیرې له داسې شکل ځکه ورکو چې هر یو کور دی سمندر ته مخامخ جوړ شي چې هر یو کور انتهایی ګران خرڅ شي. کتونکو د دنیا د مختلف ملکونو نه خلک دوبه ته د اوسېدو دپاره ځکه راځي چې دوبه کې نه غلاګانې کیږي او نه یې څوک کولی شي ځکه چې دوبه یو پر امن او محفوظ ښار دی. په دې وجه باندې ځکه چې دلته کې قانون ډیر زیات سخت دی. کتونکو په دوبه کې تاسو سقا گاډي هم نشئ ګرځولی او کو سقا حالت کې تاسو گاډي گیر شو نو د دوبه حکومت در باندې 500 درهم جرمانه لګي او کو تاسو خپل گاډي په 1500 کې سپا نکو نو تاسو گاډي به حکومت په خپل قبضه کې اخلي او د هغې نه پس کتونکو حکومت تاسو گاډي خرڅولی هم شي. کتونکو چې په دوبه کې په گاډو سقا کېدلو باندې دومره سخت قانون دی نو چې یو انسان جرم کوي نو هغه به سل ځله د هغې نه مخکې سوچ کوي. کتونکو په دوبه کې اوس دا سيزونه کېدو والا دي چې تاسو به دا سوچ کوئ چې دا باقی ملکونه د دوبه نه ډیر شاته پاتې شوي دي. کتونکو تیره شوي میاشت مخکې شیخ راشد بن مخدوم په دوبه کې د دوبه 10 ټیکس لانچ کړی وو چې د دې لانچ دا مطلب وو چې دوبه د نورو ملکونو نه 10 کاله مخکې لاړه شي او داسې کیږي خو کتونکو د دوبه د دې مسافرو دې ډرون ته وګوره چې په هوا کې د الوتو والا یو ټیکسي دی چې دې ډرون کې پایلټ نه وي. کتونکو تاسو ساده د خپل موبایل په ذریعہ باندې د یو ساده شان اپلیکیشن په ذریعہ باندې ډرون بک کولی شئ. کتونکو څنګه چې تاسو دریم گاډي بک کوئ دا هلیکاپټر با تاسو د یو
ځای نه بل ځای ته بوزي. دا هلیکاپټر با په راتلونکي 15 کالو کې با په دوبۍ کې لانچ شي. کتونکو دوبۍ اوس یو ټرین هم لانچ کولو والا دی چې دغه ټرین په ویکیوم ټیوب کې ځي او کتونکو په 12 منټه کې با 915 میله سپیډ سره 10,000 مسافر د دوبۍ نه ابوظبي ته رسي. د دې نه علاوه کتونکو ډرایورلیس ګاډو باندې هم کار روان دی او د دوی دا اراده ده چې په 2025 ته پورې با په دوبۍ کې 15% ګاډي بغیر د ډرایور نه چلیږي. په دې ګاډو کې با ډرایورلیس ټیکسي هم موجود وي. کتونکو د دې نه علاوه دوبۍ اوس سمارټ پولیس سټیشن هم لانچ کړی دی چې په دې پولیس سټیشن کې پولیس موجود نه وي. کتونکو خلک دغه پولیس سټیشن ته لیشي او خپل کمپلینټ د دې ماشين په ذریعہ باندې درج کولی شي او تاسو خلک کې پولیس سره کم چې تاسو سره پشپک زبانو کې خبري کولی شي. کتونکو په دوبۍ کې د دوبۍ کینال پروجیکټ افتتاح هم شوی دا چې په دغه کې په 3 کیلومتره کې وګد یو مصنوعي نهر جوړ کړی شوی دی چې دغه نهر اخوا دیخوا 300 ریسټورانټ لګژری کورونه د ګرځېدو د پاره پکې پارکونه هم جوړ کړی شوی دي. په دې نهر کې دننه هم 200 پوبو کې د تلو راتلو والا کورونه او راتلو والا ریسټورانټ هم جوړ کړی شوی دي. کتونکو دوبۍ اوس یو ټمپریچر کنټرول سټي د لانچ کولو والا ده چې کتونکو دا یو مال دی چې دا مال با د دنیا د نور ملکونو نه درېګون نه زیات غټ وي چې په دې مال کې با سل هوټلې سړکونه او غټ بلډینګونه موجود وي. کتونکو دې مال ته ټمپریچر کنټرول سټي ولی ویل کیږي هغه ځکه چې دا یو خار با ټول ایر کنډیشن وي یعنی په دې خار او مال کې با هوټلې سړکونه پارکونه دا ټول با ایر کنډیشن وي. کتونکو د دوبۍ حکومت د نور ملکونو نه څومره مخکې سوچ کوي. کتونکو تاسو به د دې خبرې نه اندازه لګولې وي چې سوچ کولو والا خبره دا هم ده چې زموږ نه لږ شان مخکې سره روان دي او موږ او زموږ حکومت اوس هم په دغه مسلو کې لګیا دی. کتونکو د نور داسې قسم ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور دباو کې چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي.